بسم الله الرحمن الرحیم. د بیس پښتو د تنقید د کورس د اتم لیکچر دی او زموږ د نننی لیکچر عنوان دی د تنقید منصب. د نه مخکې تاسو د تنقید کورس چې کوم لوستی دی په هغې کې تاسو دا لوستی دي چې تنقید څه ته وایي او ادبي تنقید څه شی دی او عام خلک چې د تنقید لفظ استعمالي د تنقید ټکی استعمالي نو دا هغو څه مطلب وي. اوس نن به موږ دا ګورو چې د تنقید وضاحت د تنقید تعریفونه دا موږ لوستي دي. اوس موږ دا ګورو چې د تنقید منصب څه دی، یعنی یو نقاد چې تنقید لیکي یا تنقید کوي دغه مقصد څه د تنقید مقصد څه دی او تنقید ولې کیږي او تنقید کې څه قتل راځي او څه د نقاد چې کوم دی نو هغه د تنقید فنکشن دې ته موږ ویلی شو چې هغه څه دی، د تنقید مقصد څه دی، د فنکشن آف کریټیسزم د ټي ایس ایلیټ یو مضمون و نو په هغې کې موږ چې کومه دا اوسنۍ خبره ده په دې کې به د تنقید منصب موږ ګورو او دا به موږ د مغربي نقادانو د خیالاتو او د هغو چې کوم نظریات دي نو د هغې په حوالې باندې به موږ خبرې کوو. دې کې ایلیټ دی، آرنلډ دی او نور چې کوم مغربي نقادان دي هغو د تنقید په فنکشن باندې یا د تنقید په منصب باندې یا د تنقید په طریقهکار باندې مضامین لیکلي دي او هلته نه دا نظریات چې کوم دي نو دا د دنیا د مختلفو ژبو تنقید ته راغلي دي، که هغه مغربي ژبې دي که مشرقي ژبې دي. نو بنیادي طور سره دا چې کوم د مغرب غټ نقادان دي ټي ایس ایلیټ او میتھیو آرنلډ او لانجاینس دا تاسو په کورس کې د دوی تفصیلات مخکې شامل دي. نو دلته به موږ د تنقید منصب مد نظر اچو او بالکل مختصر به موږ یو پوینټ ګورو چې د تنقید څه منصب دی. نو د ټولو نه مخکې د تنقید منصب چې موږ د مخامخ راغی دا تخلیقي تجربه ده. تخلیقي تجربه دوباره تازه کول د دې که موږ وضاحت وکړو نو تخلیقي تجربه داسې چې فرض کا یو شاعر شاعري کوي، یو نظم لیکي یا یو افسانه نگار چې کوم دی نو هغه افسانه لیکي، یو ناولنګار ناول لیکي، نو هغه یو تجربې نتیجېږي او دا تجربه چې کومه ده دا تجربه د ادب په تخلیق کولو کې د هغه دپاره ضروري وي او د ادب تخلیق کولو باعث هم دغه تجربه جوړېږي. نو تخلیقي عمل چې کوم دی دا یو داسې عمل دی چې یو شاعر یو شی وګوري، یو منظر وګوري، یو واقعه وګوري نو هغې نه هغه متاثر شي، دا د هغه تجربه ده، دا د هغه اکسپیرینس دی، د هغه ایکسپریمنټ دی، د هغه تجربه ده. او دغه تجربه چې کومه ده کله چې نقاد د هغه فنپاره لولي نو هغه به هم د هغې تجربې تل ته کوزېږي، د هغې فنپارې تل ته چې هغه کوزېږي نو هغه به هغه تجربه چې کومه ده نو هغه به دوباره تازه کوي. لکه مثال په طور باندې یو شاعر یو نظم لیکلی دی، هغه د یو واقعې نه متاثر شوی دی، د یو خبرې نه متاثر شوی دی او هغه یو نظم لیکلی دی. نو هغه نظم چې هغه ولیکه نو چې یو نقاد د هغه نظم ګوري د تنقیدي نظر پې اچوي نو هغه چې د په هغې نظم باندې تنقید کوي نو هغه تجربه، هغه تاثرات، هغه امپریشن چې کوم په هغه باندې طاری و کله چې د نظم تخلیق کېده، کله چې فنکار یا شاعر د نظم لیکه هغه ټایم کې چې په هغه باندې کوم حالات یا په هغه باندې چې کومه دغه چې کوم تاثرات یا جذبات یا احساسات نو هغه تاثرات، جذبات او احساسات به په دې نقاد باندې هم تاریخي. نو دا نقاد گویا هغه تجربه چې کومه ده هغې له بیا ژوندی کوي او بیا تازه کوي. نو دا زموږ لومړی پوینټ و. دې نه مخکې چې موږ ځو نو بل پوینټ چې موږ ته مخامخ راغی دا د تخلیقي فضا پیدا کول. دې ته تخلیقي فضا پیدا کول چې کوم دی دا داسې ده چې دا یو ادیب خو ادب به ولیکي ولی یو نقاد چې کوم دی هغه چې کله د ادب جایزه اخلي نو هغه د ادب خوبیانې، د هغه ادب خامیانې دا مخامخ راولي او دې سره د نقادانو دا تحریرونه چې کوم دي نو دا یوه
تخلیقي فضا پیدا کوي. یعنی خلکو کې د ادب د لوستلو شوق پیدا کیږي، د سره خلکو کې د ادب سره دلچسپي پیدا کیږي، ادب سره د خلکو تعلق جوړیږي. کله چې نقادانو تحریرونه مخامخ راځي، نقادان د ادب خوبیانې او خامیانې بیانوي، نو هغه تحریرونه چې خلک ولولي نو ادب سره د خلکو یو شغف پیدا شي، یو شوق پیدا شي. نو دا هم د نقاد یو منصب دی چې هغه به یو تخلیقي فضا پیدا کوي. چې نقادان چې کله مضامین لیکي، مضمونونه لیکي په شاعرۍ باندې، په نثر باندې، نو هغه مضامین چې کله نور خلک لولي نو هغه نورو خلکو کې هم د ادب د لوستلو یوه شوق پیدا کیږي او ادب سره د هغوی یو دلچسپي چې کومه ده او د هغوی یو انټرسټ چې کوم دی نو هغه پیدا کیږي. نو دا د تنقید دویم منصب دی، تخلیقي فضا پیدا کول. د ادب ماهیت معلومول دا هم د یو نقاد ذمهواري ده او د یو نقاد منصب دی چې هغه د ادب ماهیت معلوموي. لکه یو عام سړی چې د ادب مطالعه کوي نو په هغه باندې د هغې ادب هغه خصوصیات نه برسره کیږي، نه څرګندېږي چې کوم په یو نقاد باندې څرګندېږي. ځکه چې یو نقاد چې کوم دی نو هغه کې یو تنقیدي بصیرت وي، هغه کې یو تنقیدي شعور وي، په هغه کې یو کریټیکل سنس وي په هغه کې. نو هغه تنقیدي بصیرت، تنقیدي احساس چې کوم دی یا تنقیدي شعور چې کوم دی د هغې نه هغه کار اخلي او هغه د یو فنپارې یا د ادبپارې مطالعه کوي. زموږ په دې کورس کې چې کله موږ فنپاره وایو یا ادبپاره وایو نو دې نه مراد زموږ یو پیس اف آرټ مطلب دا دی چې یو غزل دی، یو نظم دی، یو افسانه ده، یو ناول دی، یو سفرنامه ده، هر شی چې دی دا یو فنپاره ده یا ادبپاره ده. ځکه چې موږ د شاعرۍ خبره نه کوو، موږ د شاعرۍ خبره هم کوو، د نثر خبره هم کوو. نو د تنقید حوالې سره چې موږ کله خبره کوو ادبپاره کله موږ وایو نو هغه یو نظم هم کېدی شي او یو افسانه هم کېدی شي او بل څه شی هم کېدی شي، یا چې که موږ فنپاره وایو نو هغه هم یو نظم کېدی شي، یو افسانه کېدی شي یا بل څه تحریر کېدی شي. نو یو فنکار خو یو ادبپاره تخلیق کی او لیکن چې کله هغه د نقاد لاس له ورشي نو نقاد د هغې ادبپارې داسې مطالعه کوي چې هغه د هغې ادبپارې کې چې کوم پټ خصوصیات دي هغه خصوصیات هم هغه مخامخ راولي او د هغه خصوصیاتو نه عام قاری چې کوم دی یا عام ریډر چې کوم دی یا عام لوستونکی چې کوم دی نو هغه خبر شي. د ادب تشریح کول، د ادب تشریح کول چې کوم دی نو دا د یو نقاد ذمهواري ده چې هغه چې ادب لولي نو هغه د ادب تشریح هم کوي، هغه په هغې ادب کې هغه څه هم مخامخ راولي او هغه څه هم بیانوي چې کوم هغه ته په هغې ادبپارې کې ښکاره شوي دي او هغه عام سړي دپاره چې کوم دی ضروري ده. نو ټي ایس ایلیټ چې کوم یو د مغرب ډېر لوی نقاد و هغه دې ته ایلوسیډیشن اصطلاح دې دپاره استعماله کړې ده چې ایلوسیډیشن اف آرټ. ټي ایس ایلیټ یو د فنکشنز اف د فنکشن اف کریټیسزم چې کوم دی دا هم هغه یو مضمون لیکلی دی او دغه شانې ټریډیشن اینډ انډیویژوال ټیلنټ په نوم باندې هم هغه یو مضمون لیکلی دی او داسې ډېر مضامین هغه تنقیدي لیکلي دي. سلیکټډ ایسیز د هغه د مضامینو مجموعه ده. نو هغه دا نظریه پیش کړې ده په دې کې چې هغه ویلي دي چې د فنکار کار چې کوم دی نو د نقاد کار چې کوم دی نو دا ایلوسیډیشن اف آرټ دی، یعنی د آرټ یعنی د فن تشریح کوي او د هغې فن عیبونه، د هغې فن خوبیانې او د هغې چې مختلفې زاویې دي هغه زاویې بې نقاب کوي او هغه زاویې مخامخ راولي. یو عام سړی که د ادب مطالعه وکړي په غور هم وکړي ولې هغه زاویې چې کومې د یو نقاد سترګې ورته رسي، د هغه نظر ورته رسي نو هغې ځای ته یا هغه زاویو ته یا هغه مسایلو ته یا هغه خصوصیاتو ته د عام سړي نظر چې کوم دی نو هغه نه رسي. نو دلته کې یو ډرامه ده، یو ناول دی، یو نظم دی، یو مضمون دی، هر شی چې دی د هغه فنپارې پوره تفهیم چې کوم دی نو هغه په عام سړي باندې نه کېږي او په نقاد باندې کېږي. نقاد د هغې فنپارې مفصله او تفصیلي جایزه اخلي او هغه عناصر، هغه
په هغې کې پټې خبرې هم هغه مخامخ راولي چې کومې یو عام سړی چې کوم دی نو د هغه ذهن ته نشي راتلی. نو د نقاد دا هم ده چې هغه د فنپارې تشریح کوي او د فنپارې چې کوم خصوصیات دي نو هغه مخامخ راولي او هغه بې نقاب کوي. د ادب ذوق پیدا کول دې ته ټي.ایس. ایلیټ کریکشن آف ټیسټ ویلی دي. د ادب مذاق پیدا کول، د ادب ذوق پیدا کول، دا بلکې زیاته درسته خبره دا ده چې د ادب ذوق پیدا کول نه بلکې د ادب ذوق کې ذوق ښه کول هغه زیات په هغې کې دغه پیدا کول، په هغې کې زیاته ښکلا پیدا کول، د ادب ذوق پیدا کول او د ادب ذوق ښه کول، کورکشن د هغې کول، د هغې اصلاح کول، یعنې د ادب د ذوق اصلاح کول. نو ټي.ایس. ایلیټ او نورو مغربي نقادانو د فنپارو تشریح چې کومه ده نو دا د نقاد ذمهوري ګرځولې ده چې نقاد ذمهوري یوه دا ده چې هغه به د فنپارې تشریح کوي او بله ذمهوري ټي.ایس. ایلیټ دا وایي چې د فنکار یا د نقاد دا ده چې نقاد چې کله یو فنپاره لولي نو هغه به هغه فنپاره په داسې انداز کې لولي او په داسې انداز کې به د هغې تشریح کوي او په داسې انداز کې به په هغې باندې تبصره کوي، په هغې باندې به تنقیدي خیالات ظاهروي چې هغې سره د ادب مذاق چې کوم دی د هغې اصلاح وشي، یعنی کورکشن آف ټیسټ وشي. ټیسټ اصل کې ذوق ته د ذوق او مذاق او ذایقه دا درې لفظونه چې کوم دي دا یو دي په دې کې دا یو بل ته ډېر نږدې دي. ذوق، ذایقه او مذاق. دې ته د مذاق هغه مذاق نه چې خلک ګپ شپ لګوي، مذاق چې کوم ذوق دی او مذاق دی او ذایقه ده دا ټیسټ دی. یعنی یو سړی وایي چې د پلاني سړي د شاعرۍ ذوق، پلاني سړی چې کوم دی نو هغه د شاعرۍ ذوق لري، نو د دې دا مطلب دی چې هغه د شاعرۍ ذایقه لري، یعنی شاعري چې هغه اوري یا لولي نو هغې کې چې کومه ذایقه ده نو هغه ذایقه هغه له محسوسېږي. او یو بل سړی چې کوم دی نو هغه د شاعرۍ ذوق نه لري، یعنی د هغه په مخکې تاسو ډېره ښه شاعري ولولئ یا ډېره ښه شاعري هغه له ورکئ چې ته ولوله، ولې هغې شاعرۍ کې چې کوم خوند دی نو هغه خوند نه به هغه نه متاثر کېږي. نو ذایقه چونکې خوند ته وایي او ذوق هم خوند دی. نو یو نقاد چې کوم دی هغه د یو ادب پارې مطالعه چې کوي او هغه چې د ادب باندې تنقید لیکي نو دې سره په معاشرې کې په ټولنې کې د ادب چې کوم ذوق دی، د ادب چې کوم خوند دی یا ادب سره چې کومه دلچسپي ده د خلکو نو د هغې اصلاح وشي. اب اوس که دلته اصلاح ته موږ وګورو نو نقادان چې کوم دي نو هغوی چونکې کوټه او کره بېلوي، د ښه ادب او د بد ادب پهچان، شناخت، پیژنګلو چې کومه ده نو دا خلکو سره کوي او هغو خلکو ته دا دغه ورکوي چې ښه شعر څه ته وایي، دا خلکو ته یو درس ورکوي یا د خلکو ته یو علم ورکوي چې ښه شعر به کوم یوي او بد شعر به کوم یوي، ښه نظم به کوم یوي او بد نظم به کوم یوي، ښه افسانه به کوم یوي او بد افسانه به کوم یوي. یعنی افسانې کې کمې خوبیانې پکار دي او کم عیبونه چې کوم دي نو هغې نه پکار ده چې افسانه پاکه وي. شاعرۍ کې کمې خوبیانې پکار دي او کم عیبونه دي چې هغه شاعرۍ کې نه دي پکار. نو چې کله نقادان داسې قسم خبرې کوي نو دې سره د خلکو کې یو خو د ادب د لوستلو ذوق پیدا شي او دویمه خبره دا ده چې د هغو د ذوق اصلاح وشي، د هغو ذوق ښه شي، بهتر شي او نور چې کوم دی نو ښه شي. کله چې چونکې نقاد چې کوم دی نو هغه پوشیده چې کومه اړخونه دي یا پټ چې کوم اړخونه دي د یو فنپارې هغه مخامخ راولي. نو د دا عمل چې کوم دی دا عمل د ادبي ذوق د پیدا کولو سبب هم جوړېږي او د ادبي ذوق د اصلاح یعنی د ښه کولو سبب هم جوړېږي. دې سره د خلکو ذوق ښه شي، د خلکو دغه ادب چې کوم سره چې کوم ټیسټ دی هغو نو هغه ډیولپ شي یا د هغه نور ښه شي یا هغه هغې اصلاح وشي، هغې امپروو شي. محاسن او عیبونه لټول دا یو عامه خبره ده چې نقاد کار هم دغه دی چې هغه به د فنپارې مطالعه کوي او د فنپارې عیبونه چې کومې خوبیانې هغه ته په هغې فنپارې کې ښکاره شوي دي هغه به هم بیانوي او د فنپارې عیبونه یعنې چې کومې بدې خبرې یا غلطیانې هغه ته په فنپارې کې ښکاره شوي دي نو هغه به هم هغه بیانوي.
د نه پسته د تنقید یو بل منصب چې کوم دی هغه د مړه شاعران دوباره ژوندي کول. په دې باندې ټي ایس ایلیټ تفصیلي خبره کړې ده په خپل اس اس کې، او هغه دا ویلي دي چې د تنقید یو منصب دا دی چې نقاد مړه شاعران دوباره ژوندي کوي. دا مړه شاعران دوباره ژوندي کول چې کوم دي دا یو ډېره منیخیزه او ډېره جوړه خبره ده. شاعران مړه شاعران ژوندي کولو مطلب دا دی چې تیر هیر شاعران، هغه شاعران چې کوم شاعري کړې ده او اوس هغه د دنیا نه تللي دي او د هغو د شاعرۍ باره کې خلکو ته ډېر معلومات نشته، نو چې یو نقاد دا هم فریضه ده یا د هغه دا هم منصب دی چې هغه د مړه شاعران دوباره ژوندي کړي. دا ژوندي کول چې کوم دي د دې مطلب دا دی چې د هغوی شاعري د هغه راوباسي، د هغې شاعري مطالعه دې وکړي او د هغې شاعري کې چې کوم خوبیانې دي، د هغې شاعرۍ چې کوم خصوصیات دي په هغه خصوصیاتو باندې د خبره اتره وکړي، نو دې سره به دا څه شي چې د هغې شاعرانو هغه فن، د هغې شاعرانو هغه کار چې کوم دی هغه به دنیا ته بیا مخامخ راشي. شاعران دي مړه او چې کوم ګمنامۍ کې دي هغه به مړي صاحب دی، نو د نقادانو دا کار دی چې هغه مړه شاعران او ګمنامه شاعران چې کوم مړه دي او ګمنام دي د هغو د شاعرۍ خصوصیات چې کوم دي نو هغه خلکو ته زیات معلومه نه دي، نو نقادان چې کله د هغو په شاعرۍ باندې تنقید ولیکي نو گویا هغو نقادان چې کوم دي نو هغې شاعرانو له یو نوی ژوند ورکړي، یو نوی زندګي ورکړي او د هغو د شاعرۍ باره کې چې کوم دی نو څه نوې خبرې مخامخ راولي. دا مضامین چې کوم دي تنقیدي مضامین د دې په ذریعه موږ هم دلته ګورو چې بعضې داسې شاعران دي چې زموږ په لرې پرتو علاقو کې او د هغو د شاعرۍ زیات خلک خبر نه وي، ولې چې یو نقاد په هغو باندې تبصره وکړي، یو نقاد په هغو باندې مضامین ولیکي، تنقید ولیکي، نو د هغه تنقید له کبله تنقید د برکته عام خلک چې کوم دي چې کوم هغونه واقف زیات نه نو هغه خلک هم خبر شي د هغو د فن نه او هغو ته هم پته ولګي چې دا شاعر د څه د کومې درجې د کوم مقام شاعر دی او د ده په شاعرۍ کې کوم کوم خصوصیات موجود دي. نیکسټ چې کوم موږ سره پوینټ دی هغه دی د روح اثر جایزه اخیستل. دا روح اثر چې کوم دی د دې باندې میتھیو آرنولډ هم خبره کړې ده، ډرایډن هم خبره کړې ده، ټي ایس ایلیټ هم خبره کړې ده، ډېرو مغربي نقادانو په دې حوالې سره خبره کړې ده چې ادب چې کوم دی په دې کې روح اثر وي. په دې روح اثر باندې تاسو غور وکړئ، دا ترکیب چې کوم دی نو په دې کې دوه ټکي دي، یو روح دی یو اثر دی. روح دی، اثر زمانې ته وایي، نو روح اثر مطلب دا شو چې د زمانې روح. او دلته چې کوم تاسو ګورئ نو دا لیکلي دي د روح اثر جایزه اخیستل. روح اثر چې کوم دی دا د زمانې روح دی، او چې کله مونږ دا وایو چې په ادب کې روح اثر نو د دې دا مطلب وي چې د هر معاشري ادب چې کوم دی، د هر علاقې ادب چې کوم دی، د هر ملک ادب چې کوم دی، ادیب چې کوم دی نو دیم د یو معاشرې وګړی، د یو معاشري حصې، د یو معاشرې یو فردي. نو ادیب چې کله ادب لیکي نو هغه چې معاشرې کې څه ګوري نو هغه هر څه چې کوم دی نو هغه په ادب کې بیانوي. لکه مثال په تور باندې که یو افسانه‌نګار افسانه لیکي نو هغه چې د هغه په معاشرې کې هغه ته کومې خبرې ښکاري نو هغه خبرې په خپلو افسانو کې بیانوي. یو شاعر دی هغه شاعري کوي، نظمونه لیکي، نو هغه ته چې په خپلې معاشرې کې څه خبرې ښکاري نو موضوعات هغه د معاشرې نه اخلي. هر سړی چې کوم دی نو هغه د خپل ماحول نه، د خپل چاپېریال نه، د خپل انوایرمنټ نه، د خپل سوسایټي نه، د خپلې معاشرې نه هغه مسایل چې کوم دي یا موضوعات چې کوم دي نو هغه اخلي او په هغې باندې هغه لیکل کوي. نو روح اثر چې کوم دی د روح اثر ترجماني په ادب کې کېږي، او دلته زمونږ نقادانو دا ویلي دي چې د نقاد فرض هم دا دی چې هغه دې هم د روح اثر جایزه واخلي. یعنی هغه فرض کړه که هغه د یو ادب پارې د یو فن پارې دغه کوي جایزه اخلي، په هغې باندې تنقید لیکي، د هغې مطالعه کوي، نو هغې مطالعې کې هغه له پکار دا دي چې هغه عوامل، هغه فیکټرز
چې کوم د هغې فنپارې شاته کار کوي په هغې باندې هم هغه نظر واچي. ډېر سماجي سیاسي فیکټرز وي عواملي د هرې فنپارې شاته. اوس یو شاعر نظم مونږ لولو نو د هغه د زمانې حالات چې کوم دي د هغې نظم شاته د هغه د زمانې حالات دي هغه د هغه حالاتو نه متاثر شوي او هغه نظم لیکلی. دغه شانې که مونږ د یو افسانه نګار افسانه لولو نو هغه افسانه نګار د یو خاص زمانې سره تعلق لري او یو خاص علاقې سره تعلق لري. نو د هغه افسانه نګار چې کوم د علاقې حالات دي د زمانې حالات دي نو د هغه حالاتو نه هغه متاثر کیږي او هغه به افسانه لیکي. نو د نقاد هم دا ذمهواري ده چې نقاد صرف د فنپارې مطالعه نه کوي بلکې هغې سره سره هغه د هغه زمانې مطالعه هم وکړي چې کومې زمانې کې دا فنپاره تخلیق شوې ده. هغه د یو زمانې د یو قصې د یو زمانې د یو افسانې د یو زمانې کې لیکل شوي د یو نظم چې کله جایزه اخلي نو هغه له پکار دا ده چې هغه د دا ګوري چې دې زمانې کې کوم سماجي حالات وو، کوم سیاسي حالات وو، کوم معاشي حالات وو او کومو حالاتو کې دا فنپاره یعنی دا نظم دا افسانه یا دا بل څیز تخلیق شوی دی او لیکل شوی دی. ځکه چې فنکار د حالاتو نه متاثر کېږي هغه فن تخلیق کوي او د نقاد ذمهواري دا ده چې هغه د فن جایزه چې کله اخلي نو هغه د هغه حالات چې کوم دي هغه هم په ذهن کې کېږي او دا هغه حالاتو په رڼا کې دی د فنپارې جایزه واخلي چې کومو حالاتو کې دا فنپاره لیکل شوې ده. ځکه چې د روح اثر نه بغیر مونږ د ادب مطالعه یا د روح اثر نه بغیر مونږ د ادب مکمل تفهیم چې کوم دی هغه نشو کولی. که مونږ د یو شاعر د شاعر د رحمان بابا د شاعرۍ جایزه اخلو نو رحمان بابا د زمانې حالات چې کوم دي نو د هغې مطالعه هم ضروري ده. که مونږ د خوشحال خان خټک د شاعرۍ جایزه اخلو، که مونږ د پښتو د زړو شاعرانو د زړو ادیبانو د زړو افسانه نګارانو د افسانو مونږ جایزه اخلو یا د شاعرانو د شاعرۍ جایزه اخلو نو هغې دپاره پکار دا ده چې مونږ په روح اثر باندې هم توجه ورکړو، دې ته هم پام وکړو. روح اثر نه بغیر د فنپارې هغه مطالعه چې کومه ده نو هغه به نیمګړې وي او د هغې مکمل تفهیم مکمل پوهنه به چې ده نو هغه د هغې نشي کېدی. نو روح اثر هم نقادانو ضروري ګڼلی دی. زمونږ په ننني لیکچر کې مونږ چې کوم د تنقید مناسب د تنقید منصبونه وشمارل هغې کې د تخلیقي تجربې دوباره تازه کول، تخلیقي فضا پیدا کول، د ادب ماهیت معلومول، د ادب تشریح کول، د ادب ذوق پیدا کول، محاسن او عیبونه لټول د ادب او مړه شاعران دوباره ژوندي کول. دا مړه په دې معنی دي چې هغه یا مړه دي یا ګمنامه دي، هغوی څوک پېژني نه، هغوی یو ځای کې دي او هغوی هلته شاعري کوي او شاعري ښه کوي، خو دا ده چې د هغوی د شاعرانو خلک خبر نه دي نو د نقادانو په ذریعه به خلک د هغوی د شاعرانو خبرېږي. دغه شانې د روح اثر جایزه اخیستل دا نکات چې کوم دي نو دا زمونږ د ننني لیکچر موضوع او د تنقید اباس په انشاءالله په نورو لیکچرو کې مخکې بوځو. د الله په امان.